مناسخه باب د په بیان د مناسخه کی مناسخه د مفاعله وزن د نسخ نه نسخ نقل ته وای مناسخه د علم میراث په اصطلاح کې دی ته وای چې وارث تا په تقسیم کې حصہ اور رسیدله ولا حصہ اخیست نه د چې مړ شو نو د هغه حصہ به اوس د هغه ورثو ته منتقل کیږي لکه زه تاسې ته ساده خبره وکړم یو سړی مړ شو او د هغه نه ښځه پاتې شوه او درې زامن پاتې شو نو د ښځې سومن دی اتمه حصہ مال به اته حصې شي یوه حصہ به ښځې ته ورکړي او دا اوه حصې چې کوم دی دا به په دې درې زامنو تقسیم کړي اوس دې ښځې لا خپله حصہ نه ده اخیستې چې دا ورپسې مړه شو دې ښځې نه مور پاتې شوه پلار پاتې شو او زامن ترې پاتې شو لوریانې ترې پاتې شو اوس د دې ښځې دا حصه به هغوی ته رانقل کېږي دې ته مناسخه وایي مناسخه مو پېژندله ولو صار بعض الانصباء که وګرځي بعضې حصې میراث مخکې د تقسیم نه که زوجن و بنتن و امن لکه سړی ښځه مړه شي زوج ترې پاتې شي لور ترې پاتې شي او ام فمات زوج مړ شي قبل القسمت مخکې د تقسیم نه ان امراتن و ابوین ښځه ترې پاتې شي او دوه زامن ترې پاتې شي ثم ماتت البنت بیا دا بنته مړه شي ان ابنین دوه زامن پاتې شي و بنتن یوه ترې لور پاتې شي و جدتن او یوه ترې جده پاتې شي هلکه پرې پوه شئ ثم ماتت الجدة بیا دا جده مړه شي ان زوجین و اخوین خاوند ترې پاتې شو نو اصل په دې کې دا دی ان تصحح مسألة المیت الاول تصحیح به د مسلې د اولني مړي وکړي چې اول ته څوک پاتې دي هغې مال څو حصې شي وتوتي سهام کل وارث وربه کې سهام د هر وارث من التصحیح د تصحیح نه ثم تصحح مسألة المیت ثانی بیا به تصحیح د مسلې د میت ثانی وکړي وینظر وبګوري ما بین ما فی یده په مابین د هغه څه کې چې د په لاس کې د تصحیح اول نه دي و بین التصحیح ثانی ته به وګوري ثلاثه احوال درې حالت به یا به مماثلت یا به موافقت یا به مباینت وین استقام ما فی یده که برابر تقسیمې دغه د په لاس کې د تصحیح اول نه دي په ثانی باندې فلا حاجت الی ضرب حاجت پکې ضرب نشته بیا مماثلت دی وإن لم يستقم كنست کېدن بیا به موافقت دی فانظر ان کان بینهما موافقت که تصحیح اول کې د دې حصه او تصحیح ثانی کې موافقت و فضرب وفق التصحیح ثانی ضرب ورکه وفق د تصحیح ثانی ته په تصحیح اول کې دا طریقه تاسې تصحیح کې ویلې ده وإن کان بینهما مباینت که د دې په منځ کې مباینت و فضرب ضرب ورکه چاته کل تصحیح ثانی ته په کل تصحیح اول کې نو فالمبلغ مخرج چې څه ترې راووتل هغه مخرج د دواړو مسلو دی فسهام ورثة المیت الاول حصې د وارثانو د میت اول تضرب بالمضروب هغې ته به ضرب ورکول کېږي په مضروب کې یعنې په تصحیح ثاني کې او فی وفق یا د هغې په وفق کې فسهام ورثة المیت الثاني او حصې د وارثانو د میت ثاني تضرب ضرب ورکې په کل ما فی یدي د دې په لاس کې چې څه دي او فی وفق یا په وفق کې وإن مات ثالثن او رابعن او خامسن که درېیم او څلورم او پنځم سړی مړ شو وارث فجعل المبلغ مقام الاولى مبلغ په ځای د اولا او ثالثي که په مقام د ثاني که په عمل کې ثم فی الرابعة والخامسة بیا په څلورم او پنځم کې کذلک همدغه شان تصحیح د مسلې وکړه تر غیر نهایې پورې هلکه تاسې په مسله پوه شئ چې څومره وارثان پاتې شي مسله جوړه شي هر یو ته حصه ورسېږي او هغه د حصې نه مخکې مړ شي نو چې مړ شه د هغه نه هم وارثان پاتې شو نو اوس به ما پیلیه دولی کې چې د ده مال څومره دی او د وارثانو نه څومره جوړېږي که وارثانو باندې دا مال صحیح تقسیمېده نو بس خبره خلاصه شوه او که نه تقسیمېده بیا داسې وکړه چې د ده سره څه دي
د دې نسبت وکړه د هغې اولنۍ تصحیح سره که موافقت نو د دې وفق ته ضرب ورکړه په هغې ټولو کې چې څه راووتل هغه تصحیح د دواړو دي نو چې د دویمه کې ورته څه رسېدلي دې ته به په دې مضروب کې ضرب ورکړې تصحیح تاسې ویلې ده که نه او که چرې کې مباینت و بیا کل سهامو د مسلې ثاني ته ضرب ورکړه په کل سهامو د مسلې اوله کې نو هلته چې په دلته او هلته چاته څه رسېدلي وو هغې له به په دې مضروب کې ضرب ورکړي په دې دویمې مسلې کې به ضرب ورکړي چې څه جوړ شو نو هغه یې دغه دی پوه شي پرې تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ دلته دا مثال لیکلی دی حاشیه کې ستاسو خیال دی که نه ستاسو کتابونو کې شته ګوره سړی مړ شو ښځه مړه شوه د اولنۍ پرته ښځه ده لاندې تې زوج پاتې شه زید او بنته تې پاتې شوه کریمه هلکه پرې پوه شئ او بل تې څوک پاتې دي دا دغه د عظیمه د عظیمه نو د زوج دپاره ربع د ربع څویمه نو مسله په رد سره او څو شوه یلکه نو او د مور څویمه ده شپږمه ده نو په کار ده چې مسله د شپږو نه وشي خو موږ داسې چل وکړو چې د زوج له موږ دغه ورکړه خپله حصه ورکړه نو څو پاتې شوې درې پاتې شوې رد هم وکړه که نه او زوج خو ممن لا یردو دی دته خو رد نه کېږي نو مثلا د مخرج د من لا یردو نه جوړه کړه د څلورو نه یوه م ورکړه زوج ته څو پاتې شوې درې پاتې شوې په دې دریو کې بیا نسب چې کم دی د دغې دی د بنتې دی او سدس چې کم دی د مور دی هلکه پرې پوه شي ښه بیا دا زید مړ شه چې دغه دی زید د زید نو بیا دې داسې چل وکړو ما ته غوږ ونیسئ چې هلته بیا دې داسې قصه وکړه چې د زوج ته څلورمه حصه رسېدلې وه که نه زوج ته څویمه رسېدلې وه او دا باقي درې چې کومې دي دا باقي درې دې کې خو سدس او دغه نه راته که نه سدس او نصف د بنتې دپاره نصف دا خو پکې نه راته که نه نو داسې چل دې وکړو داسې قصه دې وکړه چې دې څلورو له دې ضرب ورکړه په مخرج د من لا یردو کې چې څلور له دې ضرب ورکړه په مخرج د من لا یردو کې څه شی ته جوړ شو شپاړس ته جوړ شو نو مسله د چا نه شوه شپاړسمه شو نو شپاړسو کې چې کم دی اوس دغه چې د څلور دغه شو د زوج شو څلور د چا شو د زوج شو څو پاتې شو 12 نو او 12 کې چې کم دی بیا دا 9 د دغې شو د لور شو 9 او څلور چې لاړه څو پاتې شو 3 پاتې 2 پاتې شو 3 د دې مور عظیمه اوس راولګې د زوج مړ شو چې زید دی بیا نو زید نه یوه زوجه پاتې شوه یو ته اب پاتې شو او یو ته پاتې شو نو زوجې دپاره ربع د مسله د څلورو نه شوه او د ده په لاس کې څو دي څلور دي نو څلور په څلورو تقسیمیږي هېڅ خبره ضرب مرګ ته پکې ضرورت نشته یا دا لور مړه شوه د دې نه یوه بنته پاتې شوه دوه ته ابنه پاتې شوه یوه ته جده پاتې شوه څوک بنته او یوه جده نو د دې په منځ کې چې کوم د بنتې خو هلته ماپیلیت څو و 9 و ماپیلیت یې څو 9 و او دلته مسله د څو نه شوه مسله د شپږو نه ده ځکه جدې دپاره شپږ دي د شپږو د 9 په منځ کې توافق بالثلث دی څه شی دی
نو سلس د شپږو چې دوه دي دې ته د ضرب ورکه په چا کې په نحو کې نو اتلس ته جوړ شو څه ته جوړ شو نو اتلس کې چې د دې بنت یوه رسېدلې وه دې له په مضروب کې ضرب ورکه چې دوه دي او دې بل له چې کوم دی په مضروب کې ضرب ورکه چې دوه درې دي درې شپږ شو دې بل دوه رسېدلي وه هغې له په مضروب کې ضرب ورکه شپږ ته جوړ شو او د یو له په مضروب کې ضرب ورکه درې ته جوړ شو وګورئ چې څوک مړه شي که نه راکه لکه اولنی صورت که نه چې زوج او ورپسې بنت او ورپسې هم بیا چې زوج مړ شي نو هغه ته به داسې ولیکي دا د قبر علامه ده او د زوج څو رسېدلي وو څلور صحیح شوه بیا چې دلته زوج مړ شه څو تې پاتې دي څوک دي زوجه ده او اب دی او ام دی نو مسله به د څلورو نه کېږي ځکه دې ته څلور دی مسله د څلورو نه شو او ماپلیت نه به مخفف داسې ولیکي ماپلیت یې هم څلور دي دا مخفف دی د مف نو به دقه شان به تصحیح کوي بیا دا ښځه مړه شوه تاسې پرې پوه شئ د دې نه زوج پاتې شو دوه تیورونه پاتې شو نو مسله به د څلورو نه کېږي تاسې پرې پوه شئ نو او د دې په لاس کې څو دې په لاس کې شپږو نو بیا به قصې تصحیح به پکې وکړي احیا چې کم دي کم ژوندي دي بیا به دې مجموعې ته به وګورې لاندې کومونه چې دا علامت تا وي هغه مړه شو او کومونه چې دا علامه نه وي تام هغه ژوندي دي بیا به الاحیا ولیکي او لاندې به چې کم ژوندي وو هغه ولیکي نو دا پیسې به بیا په هغې ژوندو باندې په خپلو مراتبو په اعتبار سره څه کړي تقسیم کړي تاسې پرې پوه شئ ما دا دغه دلته لیکلی دی دا ډېر په ښې طریقې سره مې لیکلی خو زه تاسې ته مې چې څه دقه کافي دی تاسې پرې پوه شئ انشاءالله دعا وکړئ اللهم ارزقنا